څلورمه سپاره 14 نمبر رکو سوره نساء دویم رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم، الله تاسو ته حکم درکوي ستاسو اولادونو په باره. للذکر مثل حظ الانثیین، زوی ته د دوه لوڼو برابرتیا حصه به ورکیږي. فإن کن نساء، پس کچیرې دا وي ټولې جنکۍ فوق سنتین دوه نه پورته، فلهن ثلث ما ترک، پس د ترکې درېیمه حصه به وي دوی دپاره. وإن كانت واحده، کچیرې یوه جنکۍ وي فلها النصف، دې دپاره به نیمه حصه وي. ولأبویه، او مور او پلار لره لکل واحد منهما، هر یو د دوی دواړو نه منهما د دواړو نه السدس شپږمه حصه ده. مما هغه څه نه ترکه چې پرېږدي میت. ان کان له ولد، کچیرې وي د لره اولاد. فإن لم یکن لهن ولد، پس کچیرته د میت لره اولاد نه وي. وورثه ابواه، او د مور او پلار د پسې وارث پاته شي. فلأمه الثلث، بیا به مور ته درېیمه وي او پلار ته به هم درېیمه وي. وإن کان له اخوة، پس کچیرې وي ډېر شی وروڼه او خویندې او وروڼه. فلأمه السدس، په داسې صورت کې به مور ته شپږمه وي. من بعد وصیت، وروسته د وصیت نه. یوصي بها، پس سره چې د وصیت کړی. او دین، یا وروسته د قرض. آباؤکم و ابناؤکم، پلارونه د ستاسو او زامن د ستاسو. لا تدرون، تاسو پته نشته ایهم کم یو د دوی اقرب و زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا د فایدې درکولو. فریضة من الله، الله له جانبه تړلی شوې حصه. ان الله کان علیما حکیما، بېشکه الله علم و حکمت وال دی. ولکم، او ستاسو دپاره نصف و نیمه حصه دی ما ترک ازواجکم، چې تاسې بیبیانې پرېږدي. ان لم یکن لهن ولد، کچیرې د تاسو بیبیانو لره اولاد نه وي. فإن کان لهن ولد، پس کچیرې وي دوی لره اولاد. فلکم الربع، بیا به تاسو د ښځې مال نه څلورمه حصه میلاویږي. مما هغه څه نه ترکنه چې ښځې پرېږدي. من بعد وصیت، وروسته د وصیت کولو نه. یوصین بها، پس سره چې دوی وصیت کړی. او دین، یا د قرض. ولهن الربع مما ترکتم، او ښځو ته به څلورمه حصه میلاویږي هغه چې تاسو مال پرېږدئ. فإن لم یکن لهم ولد، کچیرته وي دوی لره اولاد، کچیرې تاسو لره اولاد نه وي. فإن کان لکم ولدن، پس کچیرې تاسو اولاد وي په اولاد صورت کې. فلهن، پس دوی دپاره ثمن اتمه حصه ده. مما هغه څه نه ترکتم چې تاسو یې پرېږدئ. من بعد وصیت، وروسته د وصیت کولو. توصون بها، پس سره چې تاسو وصیت کړی. او دین، یا د قرض باسلو. وإن کان رجل یورث کلالة او امرأة، پس کچیرته وګرځېږي یو سړی یوه ښځه داسې چې د مال چې دی کلاله وي، یعنی مور او پلار هېڅ څوک نه وي. وله اخ، او د لره وي یو ورور. او اختن، یا د لره وي خور. فلکل واحد منهما السدس، پس هر یو د دوی دواړو ته به شپږمه میلاویږي. فإن کانوا اکثر من ذلک، پس کچیرې وي دوی له دې نه زیات. فهم شرکاء فی الثلث، بیا به دوی شریکان وي په درېیمه حصه کې. من بعد وصیت، وروسته د وصیت. یوصی بها، پس سره چې وصیت یې کړی. او دین، یا د غیر مضار، په هغه کې چې چاته نقصان نه وي رسولی. وصیتا من الله، دا الله له جانبه ارشاد دی. والله علیم حلیم، الله علم حلم وال دی. تلک حدود الله، دا د الله حدونه دي. ومن یطع الله ورسوله، څوک چې اطاعت وکړي الله او د الله رسول. یدخله جنات تجري، الله به داخل کی باغونو ته، داسې باغونه چې بهیږي من تحتها الانهار، دې لاندې نهرونه. خالدین فیها، همیشه به په دې کې اوسي. وذلک الفوز العظیم، او دا لویه کامیابي ده. ومن یعص الله ورسوله، څوک چې نافرماني وکړي د الله او د الله رسول. ویتعد حدوده، او دا تیر شي حدود د الله او الله رسول نه. یدخله نارا خالدا فیها، الله به داخل کی اور ته چې دی په دې کې مودو اوسیږي. وله عذاب مهین، او دا سړي لپاره خواري وال عذاب دی.